السلام علیکم ملګرو. شهباز شریف حلف اوچتولو نه پس IMF د پاکستان نه او د شهباز شریف د حکومت نه یو ډیره غټه مطالبه کړې ده چې په هغې ډیټیل سره خبره کوو. بل امریکې پاکستان ته ابسلوټلی ناټ ویلي په کومه خبره باندې پاکستان د امریکې د اجازت نه بغیر د ایران نه ګیس نشي راوستی. په دې باندې هم ډیټیل ډسکشن کوو. الیمین ګنډاپور به نن عمران خان سره په اډیاله جیل کې ملاقات کوي. دا ملاقات په کوم خبره باندې کیږي، د څه دپاره کیږي، په دې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کوو. د عمران خان هر MNA د عمران خان رخ اختیار کړی دی. بیرسټر ګوهر اسمبلی کې بلاول بوټو ته یو زبردست جواب ورکړی دی. ټول تفصیلات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ټول نړۍ په IMF باندې خبره کوو چې IMF د پاکستان د حکومت نه د شهباز شریف د حکومت نه څه مطالبه کړې ده. IMF درې کستونه دي الریډي تاسو له معلومه ده. یو حکومت یو کیس چې کوم دی هغه PDM حکومت ډیر مخکې ایستلی، بیا یو کیس نگران حکومت واغشتو او اوس یو کیس پاتې دی. دا یو کیس چې کوم دی دا اوس د پاکستان چې کوم حکومت اوس راغلی نه د شهباز شریف حکومت، دا کیس په IMF همدغه حکومت له ورکوي. موجوده حکومت چې کوم دی دا به $6 ارب IMF سره معاهده کوي. د $6 ارب کیس چې کوم دی په دې باندې به معاهده کیږي. IMF طرف نه لومړی غټه مطالبه دا راغلی ده چې د پاکستان کې څومره هم دوايانې دي، پټرول مصنوعات دي او خوراک سیزونه دي، بلکې خوراک سیزونه هغه سیزونه چې کوم په ځمکه مطلب غنم شو، جوار شو، دالونه وغیره شو، په دې باندې پاکستان 18% GST ټیکس لګوي. 18% په دې ټولو سیزونو باندې نور هم ټیکس لګي کې پټرول هم شامل دي، ډیزل هم شامل دي، موبایل هم شامل دي، څومره هم آیل دي ټول پکې شامل دي. پاکستان کې څومره هم خوراکونه دي، غنم شو، وریجې شوې، جوار شو، دالونه شو، په دې باندې به هم 18% GST لګي. مطلب دا چې د مهنګۍ یو طوفان یو ځل بیا را روان دی. خبر دا راغلی چې الیمین ګنډاپور به نن اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات کوي. دا ملاقات صرف او صرف د مقصد د پاره کیږي چې د KPK کابینه به عمران خان جوړي. عمران خان به نمونه سجست کوي الیمین ګنډاپور له چې کم کسان په کابینه کې ځان سره وساتي. عمران خان به د نمونو منظوري ورکوي، هغې نه پس په الیمین ګنډاپور د KPK کابینه جوړیږي. بل امریکې پاکستان ته ابسلوټلی ناټ ویلي په کومه خبره باندې. یو عمران خان امریکې ته ابسلوټلی ناټ ویلي، اوس امریکې پاکستان ته ابسلوټلی خبردار راغلی چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپلاین یو منصوبه روانه شوې یو څو کاله مخکې. اوس هغه منصوبه چې کومه ده هغه فلحال سټاپ کړل شوې ده. پاکستان به په دغه یو پایپلاین منصوبه و چې په هغه پایپلاین باندې به پاکستان ته ایران ګیس ورکوي. ایران نه پاکستان ته ګیس راتلو په دغه پایپلاین باندې. نو اوس پاکستان ایران ګیس پایپلاین باندې کار ودرول شوی دی او امریکای تحفظات نه پس پاکستان کار ودرول دی او په دې مطلب امریکای پیسه ابجیکشنز دي د امریکای چې کوم مختلف قسم خدشات دي په دې منصوبه باندې هغه ظاهر کړی دي. امریکای پاکستان ته انکار کړي په دې منصوبه باندې. د منصوبې ډیډلاین مارچ پورې و، چونکه مارچ دا الریډي کرنټلی روان دی، یعنی مارچ پورې دا منصوبه ختمولو. اوس که چېرې دا منصوبه مارچ کې ختم نه شوه نو پاکستان به 18 ارب جرمانه کیږي. پاکستان اوس ایران ته د امریکای پابندۍ خبرې سره امریکای خبردار کړی ده چې په موږ باندې د امریکای دغه رنګ خدشات دي او ایران ته درخواست کړی چې تاسو د ډیډلاین کې نور هم توسیع وکړئ. مطلب چې دغه جرمانې نه پاکستان بچ شي او دا ډیډلاین چې کوم تاریخ ته دا تاسو نور هم ایکسټینډ کوي. بل چې کوم نوې خبر ده د عمران خان هر MNA د عمران خان رخ اختیار کړی دی. بیرسټر ګوهر بلاول ته زبردست جواب ورکړی دی. قومي اسمبلی اجلاس دوران بیرسټر ګوهر ویلي چې بلاول بوټو د جمهوریت خبره په هر ځای کې کوي، نو پاکستان پیپلز پارټي سره د زرداری نه علاوه بل داسې څوک سړی نشته چې هغه صدارت دپاره هغوی نامزد کړي، صدارت دپاره اوټونو ته ودروي. تاسو مطلب څومره هم تاسو دلته په میزونو باندې ناستئ د پیپل پارټۍ چې څومره هم ارکان ویلې په اسمبلی کې وي چې تاسو هسې په میزونو باندې ناستئ او عهدې نه تقسیموي. تاسو لغټې عهدې ملاویږي هم نه. د مثال ولا د ځان ورکړی دی چې عمران خان مورثي سیاست ختم کو. زه د پارټۍ یو کارکون م او زه عمران خان د خپلې پارټۍ چیرمین جوړ کړم او نور هم تاسو ګورئ چې څومره کسان دا ځل نوي MNA MPA اسمبلی له تللي دي چې چېرته اسمبلی په سترګو لیدلې هم نه و. د عمران خان په وجه باندې عمران خان هغوی له ټکټونه ورکړل، هغوی پاس هم شو او هغوی اسمبلی ته لاړه او په اسمبلی کې دا نارې ووالې چې نن موږ دلته راغلي نو دا صرف او صرف د عمران خان په وجه باندې راغلي وو. مورثي سیاست عمران خان ختم کو. نو دا اپډیټ په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.